د دې علاقې دپاره دا پروګرام شیر کړئ او ده ته هغه مبارکي ورکړئ ولې چې د ده به یار دوست ملګری هر څه خو نن ده د دې قوم دپاره د کلي دپاره د کلي د علاقې دپاره د دلته چې څومره غریبانان دي د هغوی دپاره یو ډېره لویه قرباني ورکړله زه ورته مبارکي ما وړاندې هم ورکړې ده بیا مبارکي ورکوم او ټول په شریک د دپاره کلپینګ وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم ظهور خان یم تاسو ګورئ تحقیق نیوز نننی پروګرام انتهایی زیات اهم دی او ما خو ډېر داسې پروګرامونه کړي خو د ننني پروګرام چې دی زه ډېر زیات حیرانه کړی او ډېر زیات یې خوشحاله کړی یم زه دې وخت کې الو جنګه کې ولاړ یم جنګه بالاو ته وایي هغې کې ولاړ یم او دلته کې خادي ده خو دا ډېره عجیبه خادي ده لکه اوسه پورې موږ اورو د پلانکي کلي دا تړه ده نو هغه تړه به چا کېښوده هغه د سپین ږیرو مشرانو د علاقې هغه معززینو به کېښوده او هغه تړه به د هغه علاقې دستور قانون جوړ شو نننۍ تړه چې څوک دي تحصیلي کارټلنګ کې کیدای شي داسې شوي خو زما په نالج کې نشته دی ما ته مخې له نه دي راغلي نو دا وړاندی خادي چې دا زه اټینډ کومه زه ینمه هغه خادیان هم دي چې په کم کې لس څاروي حلالېږي شل څاروي حلالېږي او د پیسو پکې بیګونه تقسیمیږي شیندلی کېږي پلانکی سندرغاړی راغی پلانکی سندرغاړی راغی په ګاونډ کې یو بیمار به پروت وي په ګاونډ کې به یو غریب پروت وي په ګاونډ کې به یو نهر پروت وي خو د هغې نهر په دغې کروړو روپو کې په دغې لکو روپو کې چې دا کمې په هوا کې شیندلی کېږي او په ځمکه باندې خورېږي هغې کې قسمت نه نننۍ خادي چې دا ما چې ته کوم ذکر وکړو چې زه کومې خادۍ له راغلی یم دا ډېره دلچسپه خادي ده د یو ایچ او فلاسیم چې کوم ممبران دي هغوی دا عنایت لاله داسې تعارف محتاج نه دی هر سړی د کارټلنګ پیژني بلکې د کارټلنګ نه بهر یې هر سړی پیژني د ډي آر سی ممبر هم دی او د یو ایچ او بورډ اف ډایرکټر ممبر هم دی نن د هغه د زوی واده دی خادي ده په دې باندې خبره ختمه نه ده خبره دې نه مخکې دا ده چې د دې علاقې چارپیرچل چې څومره غربا دي نو د دې ولیمې چې یا 3 لکه لګي یا 10 لکه لګي یا 15 لکه لګي یا 20 لکه لګي د هغې د دې خپلو غریبانانو خویندې وروڼو سره د دې خپلې د ولیمې هغه پیسې چې دي دا په هغوی باندې په مختلف مد کې تقسیموي زموږ سره د یو ایچ او چې کوم مشران دي هغه هم را سره موجود دي د هغوی سره به هم خبرې کوو او دلته چې کوم راغلي میلمانه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه اقبال مومن د کارټلنګ د سیمې مدو او دلته راغلی ما زما د ورور عنایت الله بی د زوی واده زموږ د وراره واده دی نو ظهور خان تاسو ولیدله ستاسو د میډیا ډېر غټ رول دی په دې معاشره کې نور د چې کوم انتظامات کړي دي د غریب دپاره یې کړي دي نو وړې راوړي دي یو څه بل څه نوره نو هغه به انشاءالله تعالی اوس دی په دې غریبانانو تقسیموي نو دغه مخکې چې به خلکو وی چې یاره د پلانکي تړه کېښودله نو دا هغه تړه ده د قدم کېښوده انشاءالله تعالی موږ به کوشش کوو ټول به پسې روان یي او ملګرتیا به یې کوو د دې خبرې دغه ځکه چې دا کم فضولیات کېږي نو که یو سړی 2 میخې حلالي کړي او 4 میخې حلالي کړي او داسې شوي دي موږ په خپله هم کړي دي خو هغې کې څومره رزق ضایع شي چې وریجې یا غوړي یا نور هر څه د دنیا شی نه پکې ضایع شي نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې څوک وږی دی چې هغه موړ شي ماړه چې مړی نو هغه ضایع کېږي بس وږي مړول غواړي عمده طریقه ده دا دی چې کومه کوي بس دا د الله رضا کول طریقه دا ده اول خو ټولو راغلو مېلمنو تسلیمو شو ویل ما ډېر په باریک بینۍ د معاشرې ته کتل لکه یو خو زموږ د معاشره کې دا یو غلط رواج جوړ شوی دی که د چا کره مړی وشي نو موږ سالم علاقه هغه سره ډوډۍ ته ناست یو حالانکه اسلام موږ ټول ځان ته مسلمانان وایو دا منع دي په اسلام کې یعنې د مړي والا سره بیا د خپل مړي غم نه بیا ورسره د میلمنو غم چې دا څنګه وزرګو یو خو مهرباني وکړئ که د کلي غم دی نو د کلي خلک ډوډۍ ته مه ورځئ غیر شرعي کار هم دی او اخلاقي هم غلط کار دی ځکه چې کوربه به څه کوي په ودونو کې بیا زه سوچ کوم خلک 6 لکه روپۍ لګوي د پښتو دا ویم کوي خو چې کارډ راولیږي په انګریزۍ کې
نه پې په خپله پوهېږي او نه چې چاته لېږلی یا پې پوهېږي خو فخر بیا موږ په انګریزۍ کوو که نه ما باندې دغه هم ډېر بد لګي چې یاره ته پښتون یې ښه په خپله ژبه کې چاله پیغام ورکوې په خپله ژبه کې ورکړه. بیا که زه 100 منه وریجې پخې کړم دلته یو سړی راشي خلک وریجې وخوري کم خلک چې دلته وریجې وخوري د یو ټیم دی ماښام چې سملي خپوي چې یاره سبا زما د بچو رزق نشته. ما یو سوچ وکړو یو کوشش مې دی چې یاره دا رواجونه موږ بدل کړو او داسې دا چې یو 15 لکه روپۍ په ډوډۍ لګوي نو که د 2 لکو اوړه والي وړي والي وریجې واخلي او هغه خلکو باندې تقسیم کړي چې کم خلک د رزق اریان دي خدای به هم خوشحاله شي خلک به هم خوشحاله وي. لکه په ځای د دې چې اوس دلته 20 منه پخوم او خلک راواړم خو به خوري ځي به دا په هوا کې لاړې دا نه خیرات دی او نه زکات دی او نه پیدا دی. دې قوم ته څه پیدا وشو په هره میاشت په هره هفته کې خامخا په کلي کې واده وي که موږ ټول دا عهد وکړو چې یاره د دې ډوډو د دې خیراتونو په ځای باندې د دې رواجونو په ځای باندې که دغسې وکړو چې که غوړي که کپړي لکه هغه ښکته خلک چې کوم د لکیر نه لاندې ژوند تېروي غریب ژوند تېروي مزدور دی چې هغه په خپل رزق پورې اریان دی که په دې خپله خوشحالۍ کې هغه موږ شامل کړو نو دا به ښه خبره او د هغې دا ښه طریقه ده. نن ما ابتدا وکړله دا ستاسو دپاره سمبل دی خاص زما تنظیم ملګري یا د کم مشران چې دلته ناست که یو کار ټیک دی نو په هغې کې شرم څه دی لکه دې ته مه ګورئ چې خلک به څه وایي خلک چې څه وایي هغه د بې عقلۍ نه وایي ته خو عاقل یې تا له خدای عقل درکړی دی. زما دا امید دی چې دا پیغام زه میډیا کار نه کوم دې ملګري ته پته ده خو صرف دې پیغام دپاره ودرېدم چې را که تاسو ته دا کار ټیک ښکاري تاسو ته پیدمن ښکاري نو دا په ځان ومنئ. لکه زه هم د دې معاشرې انسان یم زه دا نه محسوسوم چې خلک به څه وي یا به څه کېږي زما هلته سکون دی زما د وسه چې څه په حلال رزق کې زه د غریبو کوم امداد کوم چې دی ویسې یو د یوه توروړه 15 ورځې یو کور د بچو سره وخوري بهتره خبره دغه ده بهتره دا نه ده چې دلته ما 20 نور راغونډ کړي وي او په هوا کې مې وریجې پرې خوړلی وی چې زه خپل زور ثابت کړم چې دونه زه ورم زه هم ستاسو غریب ورور یم زما په وس کې دغه وه چې د چا څونه په وس کې ضروري نه ده خو که ښادي د باندې خدای راوسته او خوشحالي د باندې خدای راوسته نو کوشش دا وکړئ چې په دې خپله خوشحالۍ کې د خپل غریبانان ځان سره شریکوئ. ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن چې په جنګا بالا کې د نیت الله نایک د زوی دا واده کوم په اسلامي طریقه باندې وشو زموږ د خیبر پښتونخوا د ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی چې دا رواجونه ختم کړي ځکه چې هوایي پیرونه پکې کېږي غټې غټې مسلې پکې جوړېږي اکثر د واده شپې او په غم باندې بدله شي. دغه شانتې زموږ د دې پښتنو چې څونه خلک دی چې څوک عمرو لځي څوک حجونو لځي دغه اسلامي روایت تاسو وګورئ اسلامي قانون وګورئ نو د هغې هم دغه وجه ده چې کم خلک حجونو لځي دا رسمونه په دغې کې هم ختمول پکار دي په ودونو کې هم ختمول پکار دي. زه نیت الله نایک له د دې غونډې خیبر پښتونخوا د طرفه مبارکي ورکوم چې د رسم ختم کړ او په اسلامي طریقه باندې زوی له واده وکړو یو ورځ یو وارې بیا د دې ټولو له طرفه دله مبارکي ورکوم. کوم چې دې زنګ کوم به دا ووایو چې لږه آوټ روان دی دې رسمونو دې رواجونو دې طریقو مونږ قرضداري کړو او یقین در کومه چې کم سے کم دا څونه ښادۍ او څونه غمونه چې کېږي خاص کر غم نو دا اکثر په قرض وشي اکثر په قرض وشي. الله او د الله پیغمبر مونږ ته څه وایي چې چا کره مړي وشي نو هغه وایي تاسو روټۍ والئ او لاړ شئ د مړي د کور والا سره کښېنئ او د هغه سره روټۍ وخورئ. مونږ ته خو حکم دا دی مونږ ته خو د دیګونو حکم نه دی شوی چېرې تاسو دیګونه پاخه کړئ نو الله دې مونږ په هغه اسلامي طریقه باندې د زړو پښتنو چې کوم روایتو په هغه طریقه باندې زمونږ دا دوست دستور چې دی زموږ دا کلتور چې دی دا د الله هغه وروستو ټیم له بوځي. انشاءالله ستا د کیمرې په وساطت سره وایم چې انشاءالله الله به د ټول غمونه ختموي ځکه چې د پیغمبر طریقه وکړه د پیغمبر په طریقه لاړو. زه په د خپل طرفه د خپل تنظیم د طرفه زه دا پیغام ورکوم چې مونږ هر چاله هر مسلمان لا پکار دی چې مونږ د خپل پیغمبر په طریقه لاړ شو مونږ د خپل پیغمبر په طریقه لاړ شو کو هغه غم دی کو خادي ده چې مونږ د هغه په طریقه کوو نو انشاءالله د په کور کې به خیر وي
دموږ په مال حال کې به برکت وي. الله دې د ده د بچو له زندګي ورکړي. زه د خپل تنظیم د طرفه د خپل طرفه دوی پلار او زوی له د دوی ټول ټبر له مبارکي ورکوم چې الله مه کامیاب کا. تاسو د پیغمبر طریقه راټینګه کړه او زه په دې میډیا په واسطه ټولو خلکو ته وایم چې د پیغمبر طریقه راټینګه کړئ، د الله حکم راټینګ کړئ، د پیغمبر طریقه راټینګه کړئ. انشاءالله په دې کې کامیابي ده. زمونږ کوم تنظیم چې دی الله دې دوی له نور هم وس او طاقت ورکړي چې دوی هم دغه شانتې طریقې وکړي او موږ په خپل ځان کې راولو. انشاءالله زما د بچي واده را روان دی چې څنګه پیر مې وکړه، استاد مې وکړل، دا شاګرد به کوي، دا شاګرد به کوي انشاءالله. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د یو بحیثیت د صدر خالقداد د عنایت الله صاحب دغه دا ارمان و چې زما د بچي د سلمان واده دی او دا زه داسې کوم چې انشاءالله په دې باندې دا رسم و رواجونه ختموم او زه هر قسمه وسته د کېږي ټولو خلکو ته پته ده. هغه وایي چې دا رواج ختموم نو د هغه زموږ سره دا مشوره وکړه چې بھائی زه اوړه اخلم د روټۍ په ځای د دې رسم و رواجونو په ځای د اسراف په ځای باندې زه اوړه اخلم او تاسو داسې غریبانان مستحقین راوباسئ. نو الحمدلله مونږ ښه په میرټ باندې مستحقین رئیستی دي او نن به هغه د سلمان د خوشحالۍ د واده په خوشحالۍ کې به انشاءالله نن هغه غریبانان خوشحالیږي. زموږ شاته د وړو دا تروړې پرتې دي او مونږ بیا دا داد ورکوو او انشاءالله د تنظیم ملګرو ته زما د ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی نور چې څوک دلته راغلي دي زموږ سره په دې میدان ولاړ دي چې انشاءالله دا به اول موږ په خپل ځان امپلیمنټ کوو لکه څنګه چې صدر عمران الله صاحب وویل او انشاءالله دا پیغام به مونږ ټولو تنظیمونو ته زما دا خواستې ټول علاقې ته زما دا خواستې چې زمونږ دا رواجونه ختم کړو او دا مونږ امپلیمنټ کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زه چې کوم دی سلمان ته او عنایت الله اکا ته د واده مبارکي وایم او دا کوم پروګرام چې دلته وشو نو که زما نه تپوس وکړې زما اړه دومره خوشحاله او دومره مطمئن دی. تاسو د خلکو ته کوم وګورئ دلته چې کوم خلک راغلي دی یو ایچ او چې کوم تنظیم دی دی چې دا کوم خلک راټول کړي دا چناو خلک نه دي دا غریبانان خلک دي. تاسو به د کیمرې پر سکرین باندې به خلکو ته کتی شئ په دې کې د مخ ملازم خلک نشته. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم په دې باندې چې داسې قسمه خلکو ته چې کوم دی حقدار ته حق ورسي نو چې کوم دی ټول کریډټ چې کوم دی عنایت الله اکا ته ځي او په حلقه کې هم د مشرانو له داسې پکار دی خاص کر د تنظیم ملګرو له چې په غم کې چې کوم دی 3 ورځې دا خلک د کلي خلک د وریجو ته روټیګانو ته ناست نو کم سے کم زه خو یم چې په دې باندې دوی تنظیم د طرفه جرمانه ولګي چې کم سے کم د کلي خلک په نه دغه کېږي بیا هم څوک پروګرام کوي نو چې عنایت الله اکا په شان پروګرام کوي چې غریب سړي ته حق ورسي. ډېره مهرباني. مونږ یو 2 کاله مخکې تر مړو نو دا څیز مونږ امپلیمنټ کړی دی. مونږ په جمعو کې 2 جمعې مونږ کړي خو مونږ پکې دانه روژه نه ده پخ کړې. هغه خلکو سره مې امداد کړی. دغه شان څلوېښتي چې کوم دی خلکو هم پکې بورونه کړي او دغه هم کړی. نو ټولو ته زما دا پیغام دی چې په غم کې م او په واده کې خصوصا دا 2 مې او دا جمعې او دا څلوېښتۍ وغیره چې کوو نو انشاءالله موږ ته به ډېره اساني راشي. ډېر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبې خو زه یو ځل بیا سلمان بهي ته او د دوی ټول خاندان ته مبارکي وایم او دویم نمبر زمونږ ایم ډي ګلواحد بهي د سټارټینګ نه واخله د اوسه پورې یو ښکلی پروګرام وچلو. سوچ څنګه چې تاسو ته پته را چې زمونږ دا نن چې کوم پروګرام وشو نو عنایت الله لالا زمونږ د بورډ اف ډایرکټرز چې کوم سینیر کسان دي لکه جانزیب وجي صاحب شو، عنایت الله لالا شو، خالقداد صاحب شو، نیاز علي بهي شو، داسې نور مشران شته چې د هغوی په دې تنظیم باندې یو رهنمایي ورکوي یو سوچ ورکوي د مشرانو له د کشرانو له خاص کر. نو زه وایم چې دا د هغې سوچ یوه کړی ده چې مونږ بلا ځایونو کې بلا میټینګونو کې مونږ دا خبرې اترې کړي دي او ناست یو او په دې شیزونو مو کړي دي. نو بیا زمونږ مشر عنایت الله خان لالا چې هغه دا خبره ماته وکړه چې یاره دا سټیپ زه اوچتوم او حقیقت دا دی چې داسې سټیپ ما وختي هم خبره وکړه چې دې کې به خپل بچې څه تحفظات پوي د کور والا به تحفظات دي. ویل خو آسان دي خو کول دومره هر سړی نشو کولی دی باندې. نو دغه خواهشات د هر سړي څه خواهشات دي خو دا خواهشات دفن کول دا د هر چا د وسم نه ده. نو زه هغه ته یو ځل بیا مبارکي ورکوم او هغه زه ټول خپل تنظیم والا ته چې کوم ممبرز دي د تنظیم تقریبا 100 رجسټرډ کسان دي په دې کې نو ستاسو د کیمرې په وساطت سره هغوی له دا ورکوم چې کم از کم تاسو په دا سیز په ځان باندې امپلیمنټ کړئ او دا سیز په ځان باندې ومنئ چې رسم رواج وغیره دا چې څه دي نو په دې کې څه دي په دې کې خو د الله او د الله نبي هم خفه کېږي زموږ نه خلک هم خفه کېږي. نننی پروګرام داسې دی څنګه چې ما وختي خبره وکړه چې ماښام
نیت الله لالا او دغه کور سملی زه په یقین سره دا خبره کوم چې دوی ته هغه رسمي ستړیوالي نشته خو دوی ته به یو سکوني ځکه یو آرام به وي دوی ته دا زه په ډاډګرنه دا خبره کوم نو انشاءالله تعالی ټول کلي ته دا خواست کوم چې د دې تنظیم والا سره د دې ملګرو سره دا خبرې اترې زموږ راغلي دي شوي دي او هغه پې نن لومبې قدم کېښودو نو زموږ نور ملګرو هم پکار دي چې په دې کې شرکت وکړي اکسټرا پیسې چې وي نو هغه په لکاو دي لکه دا تقریبا کم از کم 50-60 کورونو ته چې کوم دی دا سیز به رسي نو د دې دپاره زموږ ارګنایزیشن ته دوی مکمل اختیار ورکړو چې دا ستاسو اختیار دی خو دا یې تاسو کورونو ته هم رسولی شئ خو زه تاسو ته یوه خبره کوم ټول خلک ته یې واوري ستاسو کیمرې په زموږ نیت الله لالا د میډیا سیسټم نه و خو لکه ایز ا چیرمین ما دا خبره وکړه چې یاره زه خلکو له یو اواز ورکوم یو پیغام ورکوم چې نورو خلکو ته ورسي ډېره مننه جي اجي کتونکو تاسو دلته کې چې کم میلمانه راغلي د هغوی خبرې مو واورېدې او کم چې د یو ایچ او عهدهداران دي د هغوی خبرې هم تاسو واورېدې څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړله چې نعت الله لالا چې دی نو هغه همیشه د موږ سره د ډېر وخت نه په دې کاټلنګ کې ډي آر سی کې ملوي ګناه ده د کیمرې شوق نه کوي او نن یې دا خبره تاسو به اورېدلې وي هغه د کیمرې نه ډېر لرې تښتي خو چونکې دا مونږه د دې علاقې دپاره یو مثال جوړو یو تړم ثابتوله چې دا په کاټلنګ کې دا تړه کېښودلی شوه چې د واده په ورځ باندې غیر ضروري اخراجات چې دي د هغې نه مونږ اجتناب دا تنظیم والا چې دي دوی هغوی ته به چاته کور ته رسي او څوک راغلي دي هغوی ته به دلته کې دغه ضرورتمند مستحق خلک چې دي هغوی ته به دا راشن ورکوي که موږ د تحصیل کاټلنګ او کم ځای کې چې زموږ پښتانه وروڼه زموږ دا بیان اوري نو څنګه چې د تنظیم پلاهي تنظیم یو ایچ او والا دا قدم واغسته دوی د خپل ځان نه شروع کړی نعت الله لالا چې دی د دوی ممبر دی د بورډ اف ډایرکټر ممبر دی ډېر ښکلی کار یې وکړو او ما څنګه چې د پروګرام په شروع کې دا خبره کړې وه چې زه نن ډېر زیات خوشحاله یم زما دپاره دا یو نوی او عجوبه پروګرام دی زه ټولو ته دا خواست کوم چې دا صرف او صرف د دې علاقې دپاره دا پروګرام شیر کړئ او ده ته هغه مبارکي ورکړئ ولې چې د ده به یار دوست ملګری هر څه خو نن ده د دې قوم دپاره د کلي دپاره د کلي د علاقې دپاره د دلته چې څومره غریبانان دي د هغوی دپاره یو ډېره لویه قرباني ورکړله زه ورته مبارکي ما وړاندې هم ورکړې ده بیا مبارکي ورکوم او ټول په شریکه د لپاره کلپینګ وکړئ